بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو زمونږه د صدقۃ الفطر متعلق ته کم ته چې مونږ او تاسو په پښتو کې سرسایه وایو. د سرسایه یعنی د صدقۃ الفطر متعلق یو څو اهم گزارشات تاسو مخې ته عرض کوم. اول نمبر د صدقۃ الفطر فضیلت، دویم نمبر صدقۃ الفطر د پچا باندې واجب ده، دریم نمبر د دې صدقۃ الفطر مقدار څومره ده، او څلورم نمبر خبره چې صدقۃ الفطر د مسافرو چې د مسافرو صدقۃ الفطر د دې حکم سره او هم دغه شانته د دغه مسافرو کم نابالغه اولاد چي دي داغو د صدقۃ الفطر حکم سره. دا یو څو اهم او ضروری مسائل دي. د فضیلت متعلق خو دومره قدر خبره یاد ساتل پکار دي چې په صدقۃ الفطر باندې زمونږ او تاسو د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلها روایت او مختلف روایت هغه موجود دي. کچرتا په دې باندې عمل وکړی شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم هغه تعمیل هغه وکړی شي. دویم نمبر فضیلت هغه دا ده چې کم زمونږ او تاسو په دې معاشره کې هغه غریبانان دي، مسکینان دي، کوم او تاسو صدقۃ الفطر وباسو نو د دغه غریبانانو مسکینانو د روټي روزي هغه بندوبست وکړي شي. دغه شانتي را روان اختر دی د هغه با خپل خوشحالو کې مو شریک وو، هغه با خپل ځان ته خپل بچو ته هغه با جامع پیزار وغیرہ په دې باندې هغه واخلي. او دریم نمبر اهم او غټه خبره هغه دا ده چې حدیث شریف راځي مفهوم دا غي دا ده چې دا صدقۃ الفطر د دې په ذریعه سره کپروجه کې کم کیمرا غلې کم فحش کم فزول لغویات شوي نو دې صدقۃ الفطر په ذریعه سره د هغه تطهیر وکړي شي، د هغه صفای وکړي شي، زمون او تاسو هغه روجه هغه په صفا کیږي. نو څومره ارزانه سودا ده چې صدقۃ الفطر 2 کیلو غنم ورکا او د دې شو روجو هغه صفای هغه د دې په ذریعه سره راځي، لہذا بده کې هیڅ قسمه سستی هغه نه دی کول پکار. وس صدقۃ الفطر دا پچا باندې واجب ده نو په کوم خلقو باندې چې زکات ورکول واجب او فرض دي هم په حق خلقو باندې صدقۃ الفطر ورکول هم واجب دي. دویم نمبر په هر هغه کس باندې صدقۃ الفطر ورکول واجب دي چې د هغه سره په رمضان المبارک کې لګ ډېرې پیسې وي، روپۍ وي، او هم دغه شانتي د هغه سره د ضرورت نه زائد ساز و سامان موجود وي یا مال تجارت موجود وي. ساز و سامان موجود وي که د مال تجارت وي او که غیر د مال تجارت وي، خو چې د هغه قیمت د 52 تولو چاندي قیمت ترسي نو په د باندې هم بیا صدقۃ الفطر ورکول هغه واجب دي. وسه د صدقۃ الفطر هغه مقدار څومره ده؟ نو اول خو دې خبره باندې ځان په کول پکار دي چې د صدقۃ الفطر د لپاره 3 قسمه اجناس دي، غنم دي، وربشي دي، کجوره ده او وسک دي، او د دې خپل مقدار ده. د غنمو مقدار چې ده کم چې عام طور باندې مونږ ورکو د دې په کم 2 کیلو غنم دي، خو علما وایي چې احتیاطاً 2 کیلو غنم هغه ورکول پکار دي، یا دغه 2 کیلو چې کم په بازار کې قیمت ده هغه ورکول پکار دي. او د دې علاوه کمی وربشي دي یا کجوري ورکي یا سوګوس کې ورکي نو د هغه مقدار چې ده هغه 3.5 کیلو داغه مقدار هغه 3.5 کیلو دی، یا دغه 3.5 کیلو چې کم په بازار کې قیمت دي هغه ورکول پکار دي. مطلب دا دی چې په دې سلورو جنسونو کې کچا د هر یو جنس نه صدقۃ الفطر ورکړه نو د هغه صدقۃ الفطر هغه په ادا کیږي. خو عام طور باندې مونږ د غنمو ورکو چې په دې کې سہولت هم دی او ارزان هم دی، خو لیکن دا سه نه دی کول پکار، بلکې په دې باب کې د خبر ته قتل پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا 3 قسمه اجناس ذکر کړی دي. نو لہذا مونږ له پکار دي چې کم عام مالدار دی هغه د خپل صدقۃ الفطر د غنمو په حساب سره ورکي، کم چې درمیانه مالدار دی لخده خمالدار دی نو هغه د خپل صدقۃ الفطر د 3.5 کیلو د کجورو په حساب سره ورکي، او کم چې اعلی او پټاپ باندې مالدار دی هغه د خپل صدقۃ الفطر د 3.5 کیلو وسکو په حساب سره ورکي. نو په دې صورت کې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټولو احادیث مبارکه باندې عمل لاشي، او هر یو سړی چې د خپل شان او د خپل حیثیت مطابق چې دی هغه به د الله او د الله د رسول سره خپل معامله وکړي، او په دې کې د غریبانو چې ډیره زیاته فائدہ هم ده. نو لہذا کم چې خمالدار دي اعلی مالدار دي نو اول پکار ده چې هغه خپل سرسایه د کجورو او یا د وسکو په حساب سره هغه ادا کړي. د دې نه علاوه د مسافرو صدقۃ الفطر
او د هغوی د نابالغ اولاد د بچو د صدقه الفطر حکم څه دی. نو دا مسله یاد ساتل پکار دي. مسافر چې په کم ملک هم دي او الته خپل مزدوري کوي، خپل ګټه مټه کوي، نو په هغه باندې هم د حق ملک صدقه الفطر هغه ورکول لازم دي. که په دوبۍ کې دی نو په دوبۍ کې چې کم مقدار مقرر کړی دی هم هغه مقدار صدقه الفطر په هغه باندې لازم ده. یعنی مطلب که په هر ملک کې هم دغه شانتي د دغه مسافر چې کم نابالغ اولاد دی، نو چونکه دغه نابالغ اولاد د پلار تابع دی، د پلار په حکم کې دی، نو دغه پلار بعد خپل نابالغو بچو صدقه الفطر هم د هغه ملک په حساب سره ورکړي، په کم ملک په حساب سره چې هغه خپل صدقه الفطر ورکړي. دا مسله اکثر عام طور په دې کې مونږ تاسو ډیره زیاته غلطي کو او د دې مسلې پته راته هم نه، نو مسله به دې کې هم دا ده. او اخرنۍ خبره صدقه الفطر دا مونږه چاته ورکولې شو، نو کوم خلکو ته چې مونږه زکات ورکولې شو، نو هم هغه خلکو ته مونږه صدقه الفطر هغه ورکولې شو. او وجوب د صدقه الفطر دا د اختر په سحر باندې په انسان باندې واجبېږي، کله چې د اختر سحر شروع شي. خو لیکن پکار دا ده چې د دې هغه غرض او مقصد د غریبانو سره تعاون کول دي، نو لہذا کچرته دا په ایڈوانس کې په رمضان المبارک کې ادا کړی شي، نو دا هغه غرض او مقصد هغه به په ډېره ښه طریقې سره هغه ادا کړی شي. الله تبارک وتعالی دې مال او تاسو ته په دې مسایلو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.